روباسه چې مولیان موجود دي چې د ډېرو خلکو خولې بندې دي او ډېرو سم خلک یې مولا او دا مولا داسې او دا مولا داسې او څوک پکې وي دا مولا پکې منم او دا پکې نه منم او دا مولا دا پکې تفریقې ځان نه بیا راوویستلې هر مولا که هغه تا ته په دې سټیج لګیا دی که تا ته د جومات په ممبر لګیا دی که تا ته په مقبره کې لګیا دی او که تا ته پارلیمنٹ کې لګیا دی او سیاسي خبرې درته کوي قسم په خدای قسم درته خورم چې دا هر یو ستا خیر خوا دی ما اوس هم یو خبره وکړه د تاسو ته یو خبره کوم ادا ده زما ورونو عقیده خو زمونږ دا ده چې قادیاني مسلمان دی که کافر وایي دا خو عقیده ده که او که چا وایي چې مرزا غلام احمد پیغمبر دی او یا دا پیغمبري خو لویه خبره ده دا مسلمان دی دا سړی بسي دا کافر عقیده ده کنه اوس دا د پاکستان په قانون کې هم دا عقیده ده نشي وي که یو قادیاني ځان ته وایي چې زه مسلمان یم او تا پې رپورټ وکړه دا پولیس پې نیسي قانون دی دی کې الیکشن کوي قادیاني نو دی به د مسلمان په حیث نه کوي دی به د غیر مسلم په حیثیت کوي د شناختی کارت په خانه کې به مسلمان د ته نه لیکلی کېږي غیر مسلم به لیکلی کېږي د په پاسپورټ په خانه کې به دته مسلمان نه لیکلی کېږي د مذهب دی به ځان ته بل څه وایي خو دی به مسلمان ځان ته نه لیکي دی به خپل مسجد عبادت خانې ته مسجد نه وایي مرزاړه ورته وایي او کار څه ورته وایي دا قانون دی د پاکستان دا قانون چا جوړ کړی دی رښتیا خبرې به کوو دا علماء جوړ کړی علماء جوړ کړی نن په ملک کې چې دا قانون دی چې قادیانی به مسلمان نه کافر آئین کې کافر دستور کې کافر آئین او دستور کې چې ځان ته مسلمان او یو تا په رپورټ وکړو چې دا قادیانی دی صاحب او دې ځان ته مسلمان وای دغه پولیس ته رپورټ ورکړه سبا به تاړه کې پروت دی قانون لاندې دا د چا برکت دا د مفتی محمود برکت په اسمبلی کې دا باس مفتی محمود کړی او داسې نه دی کړی زه وایم د بوټو صاحب یوه کارنامه مړ دی اوس یو کارنامه چې بوټو کمه کړې د بوټو صاحب یو کارنامه چې کړې ده چې هغه د ختم نبوت د تحفظ ناموس رسالت په دې بل کم دستخط کړی دی او دستخط وخت کې څه وایي میں آج اسی وقت اپنے موت پہ دستخط کر رہا ہوں هغه ته پته نه چې ټوله دنیا زما خلاف ده اوس دا چا روستري دا مرزا او دا قادیانان چا روستري بوټو صاحب غلطه به د هر چا نه کېږي سیاسي اختلافات هغه سره مو بیا هم بلبل لیکن زه وایم چې دا کومه کارنامه او چې کله دا ډېرې اوږدې قصې دي هغه راته ټولې نه کوم خو چې په اسمبلی کې کله مفتی محمود د دې دپاره مقرر شو رحمت الله علیه چې دا خبره به ته کې کله چې بل پیش شي نو په بل بحث کېږي دا بل داسې نه چې نن پیش شو او دا دې فوراً منظور شي نه نه دا د قانون خلاف ورزي ده چې فوري منظورېږي په دې به بحث کېږي او که ټولې اسمبلی ووایي چې موږ په دې بحث نه کوو دا دې بس منظور شي نو بیا به منظور شي قانون دا دی چې ډیبیټ پکې کېږي بحث پکې کېږي نو چې کله بل پیش شو نو د ټولو په شریکه حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی محمود رحمت الله علیه مقرر کړ چې بحث پته کوي بل یو پرایویټ ممبر هم پیش کولی شي خو داسې بل به بیا وزیر قانون پیش کوي اور بحث پہ کوي حضرت مفتی صاحب کے سنگھ پاس ہے میں تو آج اس پر بحث نہیں کروں گا اور یہ بل آج نہیں پاس کروائیں گے بالکل نہ بنن بنا پاس کو ولے ور دیته ایمان وای کدا نن مونږ پاس کو نو سبب قادیانان وای چې مونږ په میدان نو مولویوں کو کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں دا الزام لگی په خلکو کنه حالانکه دې مرزا غلام محمد ممتاز ته کافر وای او چې څوک باته پیغمبر نه وای ودا کافر دی وای دا فتوا غلط ولې مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہوگا پریدارا والے داغوی کہ کم باطل خلیفہ دے غنا والے اسمبلی تجدل تباسو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے
دا موږ داسې نه پیش کوو. سبا به د ده ملګري مو وایي چې دا خو یک طرفی دوی بس کوو، ښکاره کوو چې مرزا غلام محمد کافر دی او که دا نه دی. آج یہ بل نہیں پاس نہیں کروائیں گے، آج اس پر باس بھی نہیں کریں گے. ان کا جو بھی ہو اس کو اسمبلی میں لے آئے تاکہ ہم اس پر باس کریں گے، پھر بل کو پاس کریں گے. اگر ہم نے ثابت کیا کہ قادیانی کافر ہے تو ٹھیک، اور ہم نے ثابت نہ کیا تو بل پاس نہیں کریں گے. نو مرزا ناصر والا راغوخت، وکیلان هم موجود دی، وکیلان او مرزا ناصر دا غیغ باطل خلیفہ او دا دنیا خلق موجود دی. نو پہ اسمبلی کے پہ مضبوط باسشو او دا جنگ دا ختم نبوت پہ اسمبلی کے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ گٹا. دا داغا برکت دی. دیر خلق وی دا مولیان دا اسمبلو والا پکے نمانم. میں دا پٹکے دا پیغمبر شملہ چنین اوچتر دا مفتی صاحب دا برکت دا. دا پاکستان بدستور او پاین کے جنن قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویلې، دا د اسمبلی د ممبر مولا برکت دی، د مفتی محمود رحمت الله علیه برکت. دستخط پیو شو بالمنظور خلاړل لندن ته وتښتېده. ډاکټر صاحب خبره کو، ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله وی هغه وخت کې زه دا د 1974 خبره 7 ستمبر وی زه په مونږ په مدینه منوره کې ډېر خوشحاله او ټوله دنیا کې مسلمانانو جشن 10,000 غلامان نبوت، 10,000 عاشقان رسول، 10,000 پاکستانی نوجوان طبقہ گلوں اور کوچوں میں ختم نبوت کے عقیدے پہ قربان ہو گئے ہیں. لیکن قانون بدل نشو، اسمبلی کے قانون بدل شو. 10,000 شہیدان شو کو قانون پہ بدل نشو. قربانی زبردست ورکڑا اسمبلی کے اواته مولیان. مفتی صاحب چراغی مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زنده‌باد نعرې ورته لګو. مفتی صاحب هم ډېر زیات په خوشحالۍ کې بوته مذباب السلام ته رسول الله مبارک باندې سلام واچه. بیا په حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیا په حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باروت. وی واپس راغی باب السلام تا، بیا ورته وی حضرت زه چې لږ به دمه شی، وی نه بیا ورځم حضور پاک له. صاحب تاسو خو یو ځل سلام وکړه که نه؟ وی نه چې کوم مقصد دی مې لا نه دی کړی، دا خو ما خپل سلام وکړه په رسول الله مبارک. اوس چې سره راغلی م هغه کومه. څه کوې صاحب؟ اوس د دواړو جهانو مبارک سردار ته د پاکستان د مسلمان د طرف نه د پیغمبر مبارک په دې شمله ګټلو مبارکباد پیش کوم. او چې بیا ورغی حضور پاک ته مخامخ ودرېد، نو هم ژړل او موږ هم ژړل. یو ژړا ده حضور پاک ته مواجهه شریفه کې. او څه وایي ورته مفتی صاحب؟ د الله رسول یا رسول الله، د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه تا ته مبارکباد دی، مبارکي در کوم چې نن د پاکستان مسلمان ستا شمله وګټله، ستا پټکې وګټه، ستا جامې خیرېدې ته پرې نه ښونه او ستا پټکې اوچت کو. د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه تعالی مبارکباد دی. رښتیا ووایه د مفتی محمود صاحب دا احسان به مونږ څه کې زمونږ بچین ورسي قړوسیم پوره نه کړی شي. ملا په اسمبلی کې څه کوي مړه، ته به څوک یې په اسمبلی کې؟ ملا چې څه کړي دی هغه دا دی، ماله نه دی سړک جوړ کی، نه دی ماله ټرانسفارمر ولګوي، نه دی ماله روډ جوړ کی، نه دی ماله استعمال ونه کی. خو چې مفتی صاحب په اسمبلی کې د پیغمبر کم ناموس ګټلی دی او زموږ ستا د طرف نه مبارکباد حضور پاک ته پیش کړی دی، قسم په خدای چې د دنیا دا ټول لیران یو ځای کې چې د مفتی صاحب د خپو کې حلال کړ. داسې به څوک وکړي؟ در به وایي ملا څه کړي؟ دا ملا کړي. ته راشه ما سره کښېنه، تا ته زه ملا کردار وښیم. یو څو ماشومان یو ځای کړي دي او د هغوی په زړه کې د ملا نفرت پیدا کړی. نن خو چې قادیانې ځان ته مسلمان نشي ویلی، راشي چې دلته دې ووایي که نه د علماو برکت دی.
पखबला मिर्जा मसरूर इकरार करे जब तक पाकिस्तान में मौलवी मौजूद हों आप कुछ भी नहीं कर सकते। देख पर मर गए